بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيا في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال أتختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن على ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سورة قاف مکی صورت تے یعنی نبی علیہ السلام د هجرت نه مخکې زندگی دوران کې نازل شوی دی 4 د په نزول کې سورۃ مرسلات پسې نازل شوی دی او 50 د په ترتیب کې سورۃ حجرات پسې لګول شوی دی ربط د سورۃ د مخکې سره په وسو وجو ده یو دا چې مخکې صورت کې
آیت نمبر 13 کې ویلې چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزتمن ستاسو هغه څوک چې هغه ډیر متقی دی. نو دې صورت کې آیت نمبر 34 کې سلور درشم کې د تقوا هغه منزل بیانو چې جنت ته ودی. د دې جنور په سیر اړه دویمه جمع صورت کې آیت نمبر 18 اخري کې وې چې الله په پټو او په ښکارا خبردار دی. نو دلته وایي چې آیت نمبر 14 کې چې ستا پړ کې کوم وسوسه دی یقینا خبردار دی. دیو جنور په سیر اړه درم ربط مخکې صورت کې و آداب ذکر شو لاصلاح المعاشره. نو دې صورت کې اثبات د قیامت او اشاره دیتا ده چې اصلاح د معاشري کوا قیامت روانه چې الله اجر درکړي. یادا معنا چې اصلاح د معاشري دیونه کړه د خلکو خیر دیونه لټو ته عالم ځان ته نو قیامت روان دی الله به سزا ورکړي داغي. د دیو جنې ورپسې راوړه. سلورم وجه کینا مخکې صورت کې حالات د منافقانو بیان شو د آیت نمبر 14 وروسته. نو په دې صورت کې احوال بیانول د مشرکانو د دیو جنې ورپسې ولګو. امتیازات د صورت ممتاز ہے پیاد نورش پاڑسم بانے چې نحن اقرب الیه من حبل الورید بل دا شان نشتا. دویم امتیاز صورت ممتاز ہے پیاد نمبر 13 او 13 بانے چې اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتید بل دشان الفاظ نشتا. درم امتیاز صورت ممتاز ہے فادب نمبر 30 بانے یو نقول جہنم علم تعالیٰ
فائق القتال في سبيل الله نو سورة فتح ایک البشارة للمجاہدین نو بس سورة حجرات کے ایک آداب السبع لإصلاح المعاشرة نو دا دې رانه کوم دا درې صورتونه په دې کې هغه دویم مضمون د دې سی بیان چې هغه سبب د قیامت ته او دا به ترقی صورت قاف کې داو ذکر کې د برګر کذالک الخروج لکه څنګه چې دا اونې ډکی د زمکه ناراضي باران شي د کرنګ چې قیامت شي زمکه نه براوځي کینه نور په سورۃ ذاریات کې ترقی ور کوي وان الدين لواقع تشوتر ندی جزاء سزا واقع کیږي نو سورۃ تور کې ورپسې بیا نور ترقی ده چې سزا او جزاء واقع شون ما له من دافع دغه جزاء دغه سزا به څوک د پکول هم نشي ګوره ا دې درې واړو کې اثبات توحیدم کوي په ترقه باندې اثبات توحید کوي په ترقه باندې لکه قاف کې په دې سورۃ قاف کې اثبات توحید کوي آیت نمبر 26 کې الذي جعل ما لا اله اخر فالقيا في العذاب الشديد نو په سورۃ ورپدې سورۃ کې هغه کې به ترقی ورکی چې الذي الله التبع وای چې خاتم کون کې ولا تجعلوا مع الله الا اخر انی لکم نذیر نو په سورۃ تور کې به آیت نمبر 28 کې لګا نورم ترقی ورکی چې ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم نو دا مضمون د توحید په ترقی بیاي او تر ترغیب له قران په ترقی بودی ښا په درې وړو کې لکه سورۃ قاف کې ترغیب له قران
عقل نه مانی جواب عقل نه مانی ما تاسو ذره ذره الله وي ما د ذری بد یو ځای کوم چې تاسو ورس کې ذری کمیږي ودانه دا بټول را غونډه کما یو ذره ما لکه مکینج کړه انجن کلاو کې ذری ذری کی یو نه په وای دا بسنګ را غونډه بیا نو مکینه خو په خپل جدا کړه ته معلومي کنه هغه یو پرده ځای کوي انجن ته جوړ کړي نو دا کرانګي ستاده ذری ذری چې روزي کمیږي کنه په خبر کې دا ټول ذری بدرا غونډي کی او پیدا بدی کی قد علمنا ما تنقص الارض منهم فتاکتا پویو منگا پاوان چی کمی ازمکا دینا روزانا وعندنا کتاب حفیظ امنگسا عمل نامه دا ساتیدون که دیدا عمالو ای صحابه سرم کوما بیا دجر منکر دا قرآن تا بلکہ دو بالحق بلکہ دی تکذیبو کا پا قرآن بانے کل چراغ دیتا نو دی پیوکار گڑ وڑ کے پا بارد قرآن کے سو کوئی په یذور ول رانغه سو کوئی من په بل جبه کو رانغه سو کوئی زمون زړه باندې زمون رتن کوزيږي
ته کټ کوي والنخله او درونه مونږه کجوري باسقات دنګ لها طلعن د دې غونچې نضید جوج نضید په معنی ده منضود لکه امطرنا علم حجارة من سجیل منضود سورت هود 82 کې تیر شو نضید په معنی ده منضود یعنی جخت یو جخت دانی او سر لګیدلې غونچې رزقا للعباد دا رزقا د انبتنا د فرا بطور مفعوله ده یعنی دا انبتنا به زګونه موږ په دې باندې باغونه دانه رزقا للعباد لرزق للعباد دا معنا شو د فار د خوراک د پر باندې چاو کو الله واحینا ببلتم میتا او تازه کوم په دې باران تر کډه اوچ کذالک الخروج څنګه دا فصلونه زمکه اوچوي باران شي او فصلونه راوځي ورته به اور باندې لکه څنګه چې د زمکه اوچوي او تیغ راوځي نو کذالک الخروج دي ته تمثيل اثبات د قیامت یا ساتي بدلال نه کیږي ښا دا په مثالونو باندې کا امام رازي وایي چې د قیامت قائمېدل دا د عقل خبرې دي نه دا عقلی دلیل سره د اثبات نشي کېږي بلکې دا په مثال سره د وضاحت کیږي لکه څنګه چې دا زمکه اوچوي ادانې تر راوځي تیغونه دکرانګي کذالک الخروج دکرانګي دی وتل نبی اسلام چې با دا صورت وی په اختر کې ولی به اشاره دی ته دا دې کې د قیامت بیان نه کنه پدې کې به تنبیه ورکول خلکو لا چې نن د اختر ورځ ده هر سره د خپل حیثیت مطابق پجامو کراوته مالدار په خو جامو کې غریب خو ټول خيخي جامې چول په خپل حیثیت مطابق چې کوم مالدار دغه ډیره خې چول چې کوم غریب دیغه لکه دویم نمبر چې غنه غریب غلط دریم نمبر چا دا لغه زړی جامې پاک کړي خو هر سره د خپل حیثیت مطابق نو د کرم په قیامت کې به د قبرونو د چې کوم وزي د قبرونو خلک اوبه د خپل عمل مطابق دي چې اعمال نیکی ډیری ابو چته درجه والو دي د قبر نه کم چې درمیانه و درمیانه حالت کې کم چې کمزور دي دا صورتونه به په دې باندې نبی اسلام حکیم او حکیم کذالک الخروج ذکرنګ دی وتل د قبرونه او دلال نقلیه ذکر کوي د پیغمبرانو ادا د فار تخویب دنیاوی کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړو د الله د کتاب مخکرینا قوم د نوح علی السلام او اصحاب الراس او کوی والا یاخذنا شیخ اسلام قوم چل د کویو یا کوی والا مراد هغه خلق د خپل پیغمبر کوی ته ورتولو کوی ته ورته غاټی په ورته په کوی کې د کسان ژوندې خخ په دې مسله باندې پیغمبرانو سردار چل شه ارشید په سر به ولاره کې غوډه بدن ول دوه ټوټې کړه پیغمبرانو لا جامع به تويسته منګوز په توله ګول د اوس په پاغي باندې تنا غوخي به توګلې په دې مسله دا مسله غټو نه په دې باندې پیسې غټل نشته په دې وزن قربانه چا چې په دې باندې پیسې غټل شروع کړې دي غم ته باشوي ده او دینم د دینم بنیاد است ده او چا چې په دې ځان قربان کړی ده ځان خاورې کړی دی نو دین اوچت شوی دی صحابه کرام په دې ځان قربان کړی دی خپل وینې توی کړی دی کتاب د پاره ادا کتاب هغه کم ذات رسول سور وروسته رسول بیا غیم الله وروسته رسول په دی باندې واصحاب الراس او کیواله و ثمود اتمودیانو د تکذیب کړو پیغمبرانو وعاد عادیانو فرعونانو لوط والو دانا چې رونو د لوط رونو په معنا د ساتي د ملګری واصحاب الایکا او جنگای والا د شیخ اسلام قوم مطلب دا اصحاب الرس مراد جدا قوم دی واصحاب الایکا او جنگای والا او قوم تبع او قوم د تبع کلن کذب رسول ټول تکذیب کړو پیغمبرانو په د الله کتاب باندې بدعت ځان لګیاره فحق وعید وثابت شپه زما وعیدی زما عذاب افعینا بالخلق الاول از ستړشم ذ په پیدائش لون باندې د چوي په دویم د الله بسن پیدا کی داخله
وزه ستړی شوی بل د اضراب نه زه ستړی نه بل هم فی لبس بلکې دې په شک کې من خلق جدید د پیدایش نوی نه وړومبی پیدایش الخلق وی اسم معرفه پراپر نون راړه ولې دا وړومبنی پیدایش هغې منه کېنه چې دا الله کړی دی ولئن سألت من خلقهم که تپوس وکړي چا پیدا کړی نو وایي الله پیدا کړي مخکې تیر شو که نه چېرته یاد دی ته وایي الله پیدا کړي نه ډېر دانو کې دي نو هغې دا وړومبنی پیدایش هغه منه چې موږ الله پیدا کړو خو دا دویم پیدایش نه منه په دې کې شک و نو بل هم فی لبس بلکې دې په شک کې د پیدایش نه دلته دلته الخلق نه وي دلته خلقین اسم نکره راړه لکه انکار یې کو که نه نو الفاظ دا تراړه چې د هغې هغه په الفاظ د هغې بېایماني ښکاره کړه اوس څلورم دلیل ولقد خلقنا الانسان خدای سره پیدا کړه موږ انسان ټول مخلوق دی نو ما ته محتاج دی الله وایي زه خالق یم یو خالق لکل شین هو الله یو دلیل دویم ونعلم ما توسوس به نفسو اپو یو موږ په هغه باندې چې وسوسې چې په هغې باندې زړه ده نفس ده هغه ته چې وسوسې پړه کې کوم تېري هغه وایي الله ما ته معلوم دی نو وسیلو ته پکې حاجت راغله الله وایي ستا زړه په وسوسې پوهېږي چې وړه کې د کومې خبرې تېرېږي ونحن اقرب الیه من حبل الورید که نه امونږ ډېر نږدې اقربو اسم تبذیل راوړی امونږ ډېر نږدې یو ونحن قریبون ونه وي اقربو ډېر زیات نږدې الیه د انسان ته من حبل الورید د مرای د رګ نه ورید هغه لوی د زړه نه دوه رګه وځي یو کته ځي یو بره ځي دا وینه پاس کوي کله سړی ځواني دماغ ته وینه صحیح پاس کېږي داړه پمپینګ کوي کله چې سړی کمزوره شي داړه هم کمزوره شي بیا پمپینګ صحیح نشي کولی د دې وجه نه کم خلک چې بوډاوالي کې مونځونه زیات کوي سجدې زیاتې کوي د هغه دماغ نه خرابېږي ولې هغه چې د اوږدې سجدې په کار راځي بوډاوالي کې لږې زیاتې اوږدې سجدې کو دا سینه لږه اوچته ساته چې دا زړه په دې سر باندې اوچتي نو پمپینګ به صحیح کېږي دماغ ته به وینه ټیک ټاک ځي دماغ به یې ټیکي کم چې سړی چې بوډاوالي کې مونځ نه کوي هغه زر بیا دغه شي لیونی شي پوه شئ او دویم قطع رواني نو کله چې په خپو کې بیا فرق راشي خوږېږي یا وپړتېږي بیا به څه کوې بیا چې وده کېږي نو خپو ته بالغ کړي چې خپې دې ورئ پوه شئ ځکه بیا خو وینه ډایرکټ ځي که نه هلته کې پمپینګ هم کېږي او رګونه به شي نو
اکثر وی ته په غفلت کې د دې ورځې نه ته دل تیارې نه کو ته دنیا له لګیاوي کنه فکشفنان کغطاک نو لري کومه ستانه پرده د غفلت ستا تو غافل وي فبصر كل يوم حديد نو نظر تا نور دې تیز حدید اوس پندوي لکه اوس پنه سورې کوي کنه پشي کې نو نن دې نظر تیز دی او ته وګوروسو یا وګوره تیز نن ورځ تیز وقال قرینو ابو ملګری د ملګری نه ګس طرف ولا پرخته هاذا مال دیاتید دا اغدی چې مات غدی تیار اده چې تکړو الله به القیا پی جانم القیا تسنیه ده د فار تکرار ای القی 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 اوغردوی په جهنم کې هر یمن کرد قران انید عنادګر یا القیا تسنیه په خپل معنا دغه خې طرف وګستر پر خصوصه وای چې القیا اوغردوی دواړه دے اور دوارا پہ فجانم کے ہر منکر دا قرآن عنید جگڑا اللہ پہ کتاب کی جگڑی سے بے کولے ولی مڑی اوری کنا وسیلی شتے کنا پدین غزر شتے کنا من الخیر من الکون کا دی ایمان لوی خیر ایمان نبی خلق منی کولا مدی قرآن لا لیکن ایمان کتاب قرآن دے مخ کی صورت کی تاثلوستی ہو چې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اوای باندې چې موږ ایمان راوړا تاسو ایمان نه راوړې لیکن وای تاسو اسلمنا موږ اسلام راوړې موږ مسلمانان ذاتو ولما يدخل الايمان في قلوبكم خامخانه د نشوي ایمان سره وړو ایمان د نکی په قران سره نو دارنگ ایمان من الخیر من کون که د ایمان د قرآن نبی خلق منی کو مدد دیل شپاړو سلوم په کار دی ادا پنځ پیریان دیو
جامن فرد واغسته نم د شیخ کمال دی انیم د هیڅ ظلم کوونکې اپ اچای نو کومه په کافر نو کوم ار چاته چې کوم سزا ملي دا د خپل عمل نتیجه ده معنا یوم نقول جهنم یاد کا اورل چوبو جهنم هل علم تلات ایت ډکشي وتقول بو جهنم هل من مزید اشتنور هل من مزید استفهام ده د فار طلب د زیاتو لکه حدیث د بخاری شریف کې راځي نبی اسلام فرمای جهنم تبا دا مشرکان او بدعتيان غردول شي ادب بیا بیا وای هل من مزید هل من مزید هل من مزید آشته نور حتى دعا رب العزة فيها قدمه فينزوي بعض الى بعض حتی کہ انشاءاللہ بخپل قدم پکی دی په جهنم کې دا قدم دم ګرګران دم ډیر د سخت ځای دی دا الله قدم الله له جسم ثابت کا کنه او الله له جسم ثابت او کفر دی ګورخه نو قدم نو مراد څه دی د قدم نو تحت قدمه دی ښا د قدم د لاندې شی ذلیل شي لکه مور چې دوی ته غوته د خپو د لاندې باندې کما مطلب ذلیل باندې کما یا لکه سورۃ حامیم سجده کې تیر شو وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضللنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين الله ما توخه غدو کسان هغه شیطان چې په خوب کې وراته هغه پیر هغه مولا چې د ورځې وراته د قران لمداد لولو په کار دي ما ته خدا نجعلهما تحت د خپو د لاندې کومه د خپو لاندې کومه مطلب چې ذل شي نو دې تحت قدمه معنا ده حتى دعا رب العزة فيها تحت قدمه یعنی غذلیل مخلوق ذل مخلوق څه شی په ټول مخلوقات ذلیل څوک دی چې ارتو پلانت وای اسوک دی شیطان بعد خلکو یاجوج ماجوج نه دی شیطان ته مراد ده د حدیث کې راځي چې ټول نمخ کې بدا ګرديږي دغه وای جهنم وای شته نور ټول دنیا به غره به نور شته دغه شیطان به ټول نورست ګرديږي ابلیس دی به ټول نورست ځکه د ټول خلک گمراه کړي ارچا سریسا وکنه دې زمانہ کې گمراه کول کوي مخکیم کړو نو دی به ټول نورست د حساب کتاب ډیرو ګد دی نو کله چې دی ورې جهنم خو اصل کې دی ابلیس له جوړ شو کنه انسان له خو الله جنت جوړ کړی دا جدا خبره چې ابلیس وی چې لا قدن له صراط المستقيم ثم لا اتينا من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجدهم شاكرين اغویلو چې دا ټول و گمراه کوم جهنم ته ویام الله وتعالى لیسا استاد ما په باندېګان باندې زور دي سور دي نحل کې تیر شو سور دي بني اسرائیل کې تیر شو نو چونکه دا جهنم خو جوړ شو دی ابلیس لو کنه چې الله کوم نو منله خود ویل چې بس تا دا باندېان گمراه کوم نه الله وتعالى چې زما د باندېګان نه سو تکړو گمراه کړو نو لا ان جهنم منکم اجمعين پوهه زبستانو جهنم ډکم نو دا اخیری به اصل خوراک د جهنم د خنزیر دی ابلیس نو چې دی وته وګورئ به قط جهنم بس دا اصل نوړای ده د جهنم یو طالبو نو مولات له نه پلیټه الوار ده جمعه پښپوان طالب وای د ګورم چې دی و پرې نه هو کې یو پلیټ خمال راکی یو خوړه دوته ګورم بل یو خوړه ما ته وګوره هو خاندي درې مو خوړه سلوره مو خوړه چې دا اته مو خوړ نو ما ته جیجی یو خوراک کنه ما ته وی چې ته قرآن اسره چې قرآن کې چوي چې ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو کوم دا تیر شو بقره خدا خدای دې لکه
اته پوس کوي ستانه شیخ خلک ته ته چې ځان نه زیات اته معنا دا ځان نه زیاتی کوي خلک معنا کوي چې تا نه زیاتی شي ځان چې تا نه زیاتی شي خلک ډیران ته غوړي شی باغ لګي چې ځان نه زیاتی کا بل ورکا واشه انسان نه لاس شي زیاتیږي قل عفا نو مولا یو کربتور شي ا دې بل بزور شي ښا یوډا خړلم دواړو سم ډیر کړن چې مولا ته په پکاټي راوړل دي اځي چې کوم نه زی چې روان شو زی خو ځتلین شم نو دوه کته باندې لاسي خو روانو راغ کوړه نو پلار ته وی ول روډا دې خړ بیا وسم ډیر زیات مو خړ وسنګ را لسنګ وی په دوه کته ملاس لا ګولو په دماغه خپل لګیدي وی وته خوې بچا وی دوی په کټ کې راړم وی تا مطلب ځان نه مور کړ سم کنه یو زمونږ علاقه کې چې بمولا چا مې څوک ملمانه کول کنه نو دم ته دم پیژنه ته وتا نه وي په 400 کې اذن په علاقه کو دډم وای نو دم ته مونږ وی چې مولوی صاحب ته پلان کو زمونږ ملمر په ماخام له بلر نه سحر نو مولا نو دم وای چې ما نه کو کسان ته وی نه کسان ته نه کسان چې مولوی صاحب زمونږ په دې ټایم باندې ملمن وی خیر د کور تران ما خو ته چې خده مولوی صاحب ډوډۍ نه کوم واخا وی من کارسدي ما دا چر ده کنه دا چر خو من خې بدلې خې دا یاد چې څنګه بچي به ګورا نه کسان نه کورونو کې ملما ده نو اخر کور ته به خپل کور تراولم نو بدنګو شي دوه ملما کړو مولوی صاحب ا ډوډۍ باندې خو چې موږ خورو وی دا خدانو چې نه کورونو کې د ګردول د اخر خپل کور تراول دی هغه خدای ټول ته کېده مخې ته وی خوري دیاتیم نه جو ته کې و د شروع شوه ده چې اخر ډو کې خوړه نو ماشومان ته ماشومان چې کړي ماشومان چې موږ لچرګه موږ د پلار ته غل شګنې موړ مولا ته غورم چې تاسو مخري نو حالم تعالی اته ډک شي د بچر نه ډکیږي د دنیا هیرس چې اول په سړی کې راشي اوګه خېټه بډکه چې اوګه سترګ نه ډکیږي ها نه مړیږي اوګه خېټه مړ شي او اوګه سترګ نه مړیږي ته غردو کنه سپی ته غردو سپه مړیږي د دې دنیا فرس مولا مثالو مله سپی سره کړل سورۃ اعراف 176 177 کې فمثل
څومره ډېر هلاک کړو موږ مخکې د من قرن د پیړونه عادیان سمودیان فرعونیان وغیرہ د نوح علیہ السلام قوم هم اشد منهم بطشتن ډېر سخت دی نه په لا تچولو کې فنقوا فی البلاد نو ګرځېدل په خاریو کې منډې والې د عذاب نه نو هل من محیص اوس هاید خلاصي خلاص شو تو خلاص شو دی یو کس خلاص شو دی نه نو ته به خلاص شي ان فی الترغیب القرآن په سبا خلاصېږي په قرآن نو قرآن وی ګران نه مړه قرآن دور آسان دی چې قسم دې د قرآن اړو آسان کتاب نشته خو د قرآن لپاره یو درې شرط دی آیات کې ذکر کړي ان فی ذلک لذکر یقینا په دې قرآن کریم کې خامخا پند او نصیحت ته لمن کان له قلب تفرغ چا چې دا غوی زړه خدار شوی نو زړه نه مراد قلب منیب دی آیت نمبر 33 والا وجاء بقلب منیب هغه در چې انابت وي د الله کتاب ته د الله کتاب ته راګرځي نور کتابونه پرې یو او القسم دویم شر او کیدی او په مان د واو دی دته وی او للترقی او په معنا د واو یعنی والقسم او کیدی وګه کله ډیر پاک چې قران ته وګ نه کیدی را نه بس په قران پوه شي ادم کله کله وګی خي او ری خو متوجین و هو شهید اده متوجه ده حاضر بیمانا غیر حاضر نی ناس بدلته یو ګرځي په بازارونو کې بګرځي سوچ به بدلای نه په قران څخه پوښي د استاد یوې خبرته خیالي لیکي ځان څخه متوجي وي دا درې شرط توکا کته په قران په نشه جوړ راشه مال چې سزا راکې او چې زه تاسو هم چې روزانه به روزانه در په درې دل په کور کې وای نو کته قران په یو دل کې ځنه کومه په ګټ ولا دا نهایت آسان کتاب دی او 15
نو الله ستړي کیږي نه، نو نائب ته ساجت ته، نازل ته ساجت ته، الله نستړي. څوک چې وایي چې الله نائبان ساتي دا د آیت کرسی کافر دی. آیت کرسی کو ولا ادو حفظهما، الله نستړي کی په عبادت کولو دی اسمانو زمکو، نو نائب ته ساجت شه. وما مسنا من لعوب، انه رحمت ته ستړي والے فاصبر تسلی. تا مسله وکړه اوس برته څوک به ته پنځ پیره وي، څوک به لس پیره وي، څوک به وهابي وي، څوک به د اولیاء دشمن دی، څوک به علما په دې باندې را دي وي، څوک به تبلیغ نه مني، څوک به څه بکواس وکړي چې څه په خولې را دی وایي. ور دې یقولون مقولې ذکر کړې ده. نو صبر کوه په هغه بدرو چې دی وایي. یقولون مقولې پریخي را ختم نه درا وغړي ځکه دا د وجه تعمیم نه چې چا څه په خولې را ذکر ته بیانې قرآن چې څه په خولې را دی به وایي درته قرآن مو بیانو نو بیا ودار چا خپلې بیا به عالم وي. اوس به ته دا عالمي دی او دی پیس نه پیږي او دی خدا وایي دی خو هغه وایي یقولون. نو صبر کوه په هغه بدرو باندې چې دی یې وایي. وسبح بحمد ربک، او پاکی بیان د الله چې الله پاک دی. سبحان الله ما یصفون، سبحان الله ما یشرکون. پاک دی الله د نائبان نه د نازولونه، پاک دی الله د جنا بحمد ربک په صفاتونو د اولیت د خپل رب باندې لګیا. و الله مشکل گشا دی، الله داتا دی، الله حاضر ناظر دی، الله کارساز دی. بس سبح لا اله بحمدک بحمد ربک الا الله. حدیث کی راضی د بخاری شریف آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا آخری حدیث د بخاری. دو کلمې دي چې الله ته ډېر محبوب دي، په جبر ادا کې ډېر په آسان سپکې دي. په او ثقیلتان فی المیزان په تله کې دور درنی دي چې دا اسمانونه او ځمکې او کرسی او عرش دا انسان ټول دی تله کې بل په لکه دا دو کلمې پکې دا بل غړتا دا درنی دي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله لا اله بحمده الا الله. دا درنی دا د ایمان کلمه را. وسبح بحمدک، پاکی بیان د الله چې الله پاک د دې جنا نائبان ته اجت نشته، نه دولت اجت نشته. بحمد ربک په صفاتون د خدای توب د خپل رب باندې لګیا چې یو الله مشکل کشا دی، مالک د خیر او د شر دی، مالک د ارث دی، د خیر او د شر، بیماری راولي بیماری لرکې، مالداري راولي مالداري، غریبای راولي، دا ټول بحمد. خو قبل طلوع الشمس یعنی رد شرک و سبح. ابھی ہم نے اثبات توحید کا سبح سرا رد شرک دے، ابھی حمد ربی کا سرا اثبات توحید. قبل طلوع الشمس مخکد خطو د نورنا، وقبل الغروب مخکد پریوتو د نورنا نمازګر کې. ومن الليل اسیسه د شپې فسبحوا، پاکی بیان د الله د شپې ماسوتان کې ماقام کې توحید بیانو، رد شرک، واد بار سجود اور رستو د منځونو موږ د رستو د مخصوصان د موږ د رستو درس کا. واستمع یوم ینادی المنادی، واستمع وکیدا آیات لګران ده ښا وکیدا بیان د اغرضتا. واستمع بیان وکیدا مخاطبه بیان د اغرضتا چواز بکی او आवाज کون کې ینادی आवाज بکی المنادی आवाज کون کې د زای نږدې نه ار سره وایي چې زما دی غوږ کې आवाज کیږي. هغه وایي ایتها العظام البالیه والاوصال المنقطعه واللحوم المتمزقه والشعور المتفرقه ان لا امركن ان تجمعن لفصل القضاء. هغه په صخره ولاړی اسرافیل علیہ السلام आवाज وکړي ار سره به دی غوږ کې زما چغې ولکې نږدې من مکان قریب د ځای نږدې نه. یا واستمع واورا مخاطبه
वारो मुखातबा यौम कल च आवाज बकई आवाज कौन के रजाय नजदेना यौम अस्मौन नसीहत बिलहक पदावरत की और बदा मुनकिरिन आवाज ला बिलहक पर अख्तियाबाने दाल के यौमुल खुरूज दादर दवातो कज़ालिक अल खुरूज वज़ालिक यौमुल खुरूज पद्वेम दल दावा इन्ना नहनु नुहयी व नुमीत बेशक मंग ज्वंदी कोल को अमड़ो कोल को ज्वंदी को माशूम पैदा कम अमड़ो मोल को सड़े मर्शी रूखते वालम वैले नलमद ज्वंदी को दो मोर खेटा के संगे ज्वंदी की दो मोर खेटा की रूप वाची ज्वंदे की अमड़ा हुए और रूखते हो बासम मर्द से शिनुम दे दुरूह जुदा के दो बदान सोर आसानी खबरी दी वो खुदा के मुला से पोए क्यों ज्वंदी को कम के د مور خېټه کې چې څلور میاشتې ماشومه د روح په ګدان کې ژوندی شي او مړه وې چې کله د روح وباسي نو مړ د څه شي نوم دی چې روح ته بهر شي روح د بهر دی ژوندی دی خدای دې پوهه کا ویلین المصیر امون ته واپس بیا سبا د قیامت یوم تشقق الارض عنه یاد کا اور چې یو بچیز مکا دینا سرسران زر ذال کا حشر علینا یسیر دا پورتکول په موږ دي آسان په دریم دل داوود صورت اول آیت نمبر 11 کې کذالک الخروج بیا آیت نمبر 42 کې ذالک یوم الخروج بیا آیت نمبر 44 کې ذالک حشر علینا یسیر دا پورتکول په موږ دي آسان دي او بیا تسلی مبلغ تا بیانو کو نمانی بدر دی وای الله وای نحنو علم ما یقولون منګه خپو پاغه بدر باندې دی وای وما انت علم بالجبار نیته پدای باندې زور کونکه ستا ډیوټي دانه چې بزور مسلمان کا ستا ډیوټي صدا فذکر بالقران فذکر بتبلیغ بتبلیغ حساب دسوي فذکر ب کم کی دا پس بفضال عمل بالقران پن به خدای په کتاب ورکول کیږي فذکر بالقران نو پن ورکو په قران باندې من یخاف وعید هغه چاته چریګ د الله د عذاب وعید د ما د عذاب نه آیت نمبر 27 کې وګورئ ته ویلو آلته ویلو ولكن كان في ضلال بعيد لیکن وہ دے وہ گمراہ لڑکی دا اللہ کتاب نے دلتا ہوئی فذکر بالقرآن پوچھ آیت نمبر 27 او 37 آیت نمبر 37 ان فی ذلک لذکر یقینا پدې قرآن کې فن دی هغه چاله چې دا غوي زړه خورو توحید والا او کې دی وګه اده متوجین دلته توي آلته وی هغه چاله فن دی چړې پاک وي دلته فذکر بالقرآن من خافو عید چې څوک زما د عذاب نه ری هغه فن ورکا چې د خدای د عذاب نه نه ته قرآن بیانو ما نو مقصد د سورته اثبات قیامت بالامثلہ قاف اللہ خوب جانتا ہے اس حرف کے معنی کو والقرآن المجید شاید قرآن بزرگی والا کس چیز پر شاید ہے اپنی مضمون پر بل عجیب بلکہ انجان جانا ان لوگوں نے ان یہ بات کیا گیا ان کو ایک ڈرانے والا ان سے فقال کافروں کہا منکرین قرآن نے آدھا شنو عجیب یہ ایک چیز ہے عجیب ناشنا آئذا متنا کنا ترابا
बल हम फी लफ्सिन, बल्कि लोग हैं शक में, मिन खल्किन जदीद, नई पैदाइश से। वलक़द खलक़नल इंसान, और एक पैदा किया हमने इंसान को, यानी मैं इन तमाम इंसान का मैं खालिक, मैं ये सारे मखलूक हैं, चाहे पैगम्बर हो, औलिया हो, कोई भी हो। वनालमा तवस्वी नफ्सु, और हम जानते हैं वो जो वसवसा डालते हैं उस पर उसका नफ्स इसको, यानी इसके दिल में जो बात गुजरती है ना, अल्लाह कहता है मुझे वो मालूम है, तो वसीले की जरूरत क्या पड़ गई। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम बहुत नजदीक हैं इस इंसान को, मिन हब्लिल वरीद, गले के रगों से भी। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान, और जब लेते हैं दो लेने वाले फरिश्ते, इनके आमाल का अनिल यमीन व शिमाल, दाएं हाथ को और बाएं हाथ को क़ईद बैठी हुए। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन, नहीं निकालता इंसान मुंह से, मिन क़ौलिन कोई बात, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मगर उसके पास है रक़ीबुन, इसके अमाल का लिखने वाला, अतीद तैयार। वजात सकरतुल मौत बिल हक़, और आ जाएगा बेहोशी मौत की, बिल हक़, हक़ के साथ। दाल कमा कहा जाएगा ये वो है, कुन्ता मिन ताहीर, ये मौत वो है कहता तो इससे भागने वाला, इसके लिए तो अमल नहीं करता था, सिर्फ दुनिया के लिए भाग दौड़ कर रहा था। और फिर सूर, इस बात क़यामत, और फूक मारी जाएगी सूर में। दाल नबी इस्लाम ने फरमाया था कि मैं कैसे खुश हो जाऊं, जब से दुनिया बनी है। इसराफील अलैहिस्सलाम ने, उसका काम ये है कि मुंह में उसका ये ड्यूटी है, मुंह में सूर को पकड़ा हुआ है। फरिश्ते ने खुराक करना, उनका कोई और काम होता है, उनकी काम है इबादत करना। उसकी इबादत ये कि सूर को मुंह में पकड़ा हुआ है दिन और रात, दिन और रात। यानी अल्लाह जब हुक्म करेगा, तो जब वो फूंक मारेगा तो कुछ भी नहीं होगा, पहाड़ भी उड़ेंगे, ये सारी चीजें एकदम खत्म हो जाएंगे। नबी इस्लाम ने फरमाया मैं कैसे खुश हो जाऊं। इसराफील इस्लाम ने जब से दुनिया पैदा हुई है, उसने सूर को मुंह में लगाया हुआ है, अभी तक वो उसके मुंह में है, उसका और कोई काम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई इबादत नहीं, यही उसकी इबादत है। और नुफ़िख़ फ़ी सूर, और फूंक मारी जाएगी सूर में। ज़ालिका यौमुल वईद, यह है दिन डरने का। वजाअत कुल्लु नफ्सिन, और आ जाएगा एक नफ्स, मआ साइकुन, उसके साथ होगा एक चलाने वाला, पीछे से हाँकने वाला। और शहीद, और एक गवाह, यानी बाएं तरफ वाला फरिश्ता उस पर गवाही करेगा कि ये काम किया था, और पीछे वाला उसको हाँकेगा, पीछे से लात मारेगा कि सीधा जाओ। लक़द कहा जाएगा ऐसे, लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा, यकीनन था तू बेखबरी में, मिन हाज़ा, इस दिन से। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका, पस हटा दिया हमने तुमसे तुम्हारी गफलत का पर्दा। फ़बसरकल यौम हदीद, पस नजर तुम्हारा आज के दिन तेज है, या देखो तू आज के दिन तेज। वक़ाल करीनो, कहेगा साथी, इसका साथी से मुराद वो बाएं हाथ वाला फरिश्ता, वो जो इसका बुरे अमाल लिखता था। कहेगा हादा माल अदयादी, ये वो अमाल है कि जो मेरे पास है तैयार। कहेगा अलक़िया फ़ी जहन्नम, डालो 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 जहन्नम, हर एक मुनकरी कुरान, अनीद, जिद्दी, इनादी, मन्नाल खैर, मना करने वाला था ईमान का, मोतदिन, हद से गुजरने वाला, बिदती, मुरीब, शक करने वाला कुरान में। अल्लज़ी, वो शकी, जालम अल्लाह आखिर, जिसने ठहराए थे अल्लाह के साथ मददगार, और वालकिया, तो पर डालो इसको, फेंको इसको, फिर अज़ाब शदीद, अज़ाब में। काला कदर, कहेगा अल्लाह मुझे तो फलानी पीर ने गुमराह किया, मुझे फलानी मौलवी ने गुमराह किया था। नो काला करीनो, कहेगा साथी उसका नहीं पीर, कहेगा रब्बना मात गैतू, ए मेरे रब मैंने नहीं गुमराह किया था इसको, वलाकिन काना फी ज़लालिन बाईद, लेकिन ताए गुमराही दूर की में। काला, कहेगा अल्लाह, तो झगड़ेंगे आपस में। काला, कहेगा अल्लाह ला तख़्तसिमू लदई, झगड़े मत करो मेरे दरबार में, मेरे सामने। वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद, और यकीनन मैंने भेजा था तुमको बिल वईद, डरावा। मा बदल कौल, नहीं बदलता हुक्म मेरा, लदई, मेरे पास। हुक्म से मुराद वो
कानून अल्लाह का है, उसूल अल्लाह के कि मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा। वमा अना बिज़ल्लामिल अबीद, और नहीं हूं मैं कुछ भी जुल्म करने वाला किसी पर भी। याद करो दिन के हम कहेंगे जहन्नम से तू भर गया, और कहेगा जहन्नम हल मिन मजीद, है और हैं, और लिफतिल जन्नतो, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, हम अशद मिनहुम बत्शन, वो बहुत सख्त है इनसे हमला करने में। फनक़ौ फिल बिलाद, तो फिर गए फिल बिलाद, शहरों में बचाव के लिए। हल मिन मख़ीस, है कोई जगह बचाव की? इन फीज़ा, किस चीज से बचेगा? अल्लाह किताब पे। तो अल्लाह किताब को तरगीब की, आसान किताब है, इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। इन फीज़ा लज़िक्रा, यकीन कुरान करीम में खामखा नसीहत है, लिमन, उसके लिए कान लहू क़ल्ब, कीजिए कि हो उसके लिए एक दिल कौन था? इनाबत वाला, क़ल्ब मुनीब, आयत नंबर 33 वाला। आओ यहाँ वाव के माने में, वालका सामा, और रखता है कान अल्लाह किताब को, यानी सुनता है। दो, कभी सुनता तो है लेकिन शहीद नहीं होता, वो शहीद, और ये होता है मुतवज्जी। 3 शर्त, पाक दिल, मोहब्बत करने वाले अल्लाह किताब के साथ, और कान भी रखी, हाजिर हो जाए कुरान को। तीसरे मुतवज्जी हो। तो कुरान अगर नहीं सीखे तो फिर आओ मेरे से जुर्माना ले लो। वलक़द, अभी 5वीं दलील अक्ली, वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़, और यकीनन पैदा किया हमने आसमान और जमीन को, जो इसके बीच में, फी सित्तति अय्याम, 6 लम्हों में, और नहीं पहुंचा हमको कोई थकावट। फसब्र करो उन बुरी भली बातों पर, यक़ूलून, जो ये कहते हैं, वसब्बिह, और पाकी बयान कर अल्लाह की, कि अल्लाह पाक है आइज़ से, नायबों से, कि हमद रब्बिका, अपने रब की उलूहियत की सिफ़ात पर लगे रहो, कि अल्लाह ही अजतरा मुश्किल कुशा दाता है, गौर से गंज बख्श है। क़ब्ल तुलूइ शम्स, पहले सूरज के निकलने से, यानी सुबह की नमाज के बाद। क़ब्ल, और पहले गुरूब से, यानी शाम से पहले। वमिन अल्लैल, कुछ हिस्सा रात से, फसब्बिहू, पाकी बयान करो अल्लाह की, वअदबार सुजूद, और नमाजों के बाद, पीछे सिजदों की, या नमाजों के बाद। वास्ता में, हर नमाज के बाद कुछ कुरान पढ़ाओ। वास्ता में, और कान रख यौम, उस दिन के बयान को, कि युनादिल मुनादी, आवाज देगा एक आवाज करने वाला, एक जगह करीब से। या वास्तव में कान रखो वो सुनने वाले। यौम, जिस दिन, युनादिल मुनादी, आवाज करेगा को आवाज करने वाला, एक जगह करीब से। यौम यस्मऊना अस्सियाता बिल हक़, उसी दिन सुनेंगे ये मुनकिर सेहत चीख को, फरिश्ते की चीख को, बिल हक़ के साथ। ज़ालिकल खुरूज, ये है दिन निकलने का। कज़ालिकल खुरूज, नुज़ालिकल खुरूज, इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीत, बेशक हम जिंदा करते हैं बच्चे को पैदा करके, व नुमीत, और मारते हैं, जिंदा करते हैं माँ के पेट में, और मारते हैं दुनिया में। वइलैनल मसीर, और मेरे को है वापसी। यौम तशक़्क़क़ुल अर्दु अन्हुम सिराअन, याद करो दिन की फट जाएगी जमीन इनसे, सिरान, एकदम, सिरान जल्दी से। ज़ालिका अश्रुन अलैना यसीर, ये उठाना हम पर आसान,
तीनों आयतों में। आयत नंबर 11 ज़ालिकल खुरूज, आयत नंबर 42 ज़ालिका यौमुल खुरूज, आयत नंबर 44 ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, नहनु अअलम बिमा यक़ूलून, हम खूब जानते बिमा उसको जो ये कहते हैं कि तुम्हारे बारे में। वमा अंता अलैहिम बिजब्बार, नहीं तो तू इन पर जबर करने वाला। फदक्किर, फन दे दो लोगों को, फन दे दो बिल कुरान, कुरान की जरिए मन उसको या खाफो जो डरता है वईदी मेरे अजाब से, जो अल्लाह के अजाब से डरते है उसको नसीहत करो कुरान के जरिए।